د هفتې د ورځې یو انتهایی اسان او طاقتوره وظیفه د حاجتونو له پوره کولو والا مصیبتونو ختمېدو دپاره د حاجاتو د قبلېدو دپاره دا وظیفه تاسو صرف او صرف یو وارې وکئ، یو ورځ یې وکئ. ستاسو حاجات به الله تعالی پوره کړي، ستاسو مقاصد به الله تعالی پوره کړي او دا مقاصد چې دي دا به دې وظیفې سره انشاءالله الله تعالی په خپل فضل او په خپل کرم سره پوره کوي. لہذا دا وظیفه تاسو خامخا ضرور به ضرور وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او ډېر زیات رحیم دی په خپلو بندګانو او په محمد نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې ډېر رحیم او کریم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی. مسلمانانو نن چې کومه دا وظیفه ده انتهایی اسانه او طاقت نه ډکه وظیفه، دا وظیفه تاسو په ورځ کې صرف یو وارې وکئ د خپل حاجاتو دپاره د مقاصدو دپاره. دا حاجات او مقاصد به الله تعالی ستاسو پوره کړي. ګوره هر انسان د حاجاتو نه خالی نه دی، یعنی هر انسان څه نه څه درجه کې پریشان حاله دی، څه نه څه درجه کې د غمخوار دی. په ده باندې یا د اولاد د سیړه مسایلي، یا د بیبي د سیړه، یا د خاوند د سیړه، یا دغه رنګې په ده باندې قرضونه وي، یا دغه رنګې ده ته د کور پریشانۍ وي، یا دغه رنګې د داسې حاجات وي چې حاجات یې نه پوره کېږي. نو دا مصیبتونه چې دي دا د الله تعالی د سیړه په انسان باندې امتحان وي. نو خو موږ به هر حالات کې د الله تعالی شکر وباسو، هر حالات کې به الله تعالی نه غوښتنه کوو، غواړو به د الله تعالی در به نه پرېږدو، مایوسي به نه اختیارو چې یاره به زما حاجت الله تعالی نه پوره کوي او که الله تعالی وي نو زما د حاجت ولې نه پوره کېږي. نو مسلمانان وروڼو بعضې اوقاتو کې الله تعالی انسان ګوري، بعضې وختو کې انسان باندې الله تعالی داسې یو مصیبت راولي، بیماري، غم، پریشانی، د کاروباري، د قرضي، د کوري، یا د هر څه مسلې، نو دی ګوري چې دا بنده زما در پرېږدي کو نه پرېږدي، دا بنده ما نه غواړي او کو نه غواړي. نو دا بنده الله تعالی په څه نه څه امتحاناتو کې راګیر کړی، ځکه د دنیا د امتحاناتو ځای دی او کومې خوشحالۍ چې دي هغه د آخرت خوشحالۍ دی، خوشحالۍ به الله تعالی هلته راکوي. لہذا تاسو به د الله تعالی در نه پرېږدئ، د الله تعالی نه به وظایف کوئ، د الله تعالی نومونو باندې، د الله تعالی په دعاګانو باندې. نو نن چې کومه دعا ده دا د دغې ټولو پریشانو دپاره ده چې دغه پریشانی به الله تعالی زما او ستاسو ختموي. لہذا تاسو ته وظیفه ویمه، تاسو وظیفه انشاءالله العزیز واورئ، انتهایی اسانه ده. دا به تاسو صرف او صرف 500 پیرې وایئ، خو کم وخت کې به یې وایئ. وخت د ټول نه چې کوم بهترین وخت دی هغه تهجد وخت دی چې تهجد ته سړی پاسي او 2 رکعته ورسره نفل هم وکړي. نو دغه وخت کې الله تعالی رحمت خصوصا هغه راوریږي په بندګانو باندې او الله تعالی د هر انسان هر قسم حاجت او دعا قبلوي. لومبی خو د تهجد په ټایم کې به وکئ 500 پیرې، مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف وایئ. که اوس وایئ چې دغه وخت کې موږ نشو پاسېدلی، موږ ته مسایل دي او دغه رنګې پاسېدل راته ګران دي، نو بیا ستاسو دپاره بهترین وخت چې دی هغه د ماسخوتن د مانځه نه پس کله چې خلک ټول په آرام کې شي، نو تاسو به دغه وخت کې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ چې الله زه را 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم، نه د خپل مقصد د ختمېدو، د حاجت د پوره کېدو، د پریشانۍ د ختمېدو، د بیمارۍ د ختمېدو، د قرض د ختمېدو، دغه رنګې نور چې څونه مسایل دي تاسو ته د هغې د ختمېدو دپاره الله زه را 2 رکعاته مونځ کومه. نو عام طور سره به 2 رکعاته مونځ وکړې، ته څنګه چې عام طور سره د نفل کې د هغې نه پس په 11 پیرې درود شریف ووایئ. هر درود شریف چې تا ته آسان وي هغه ویلی شئ. وصلی الله علی النبی الامی صلی الله علیه وسلم، یا درود ابراهیمي کوم چې مونځ کې وایو دا درود شریف به تاسو 11 کرته ووایئ. بیا چې دی هغه وظیفه ده تاسو ته وکشه انشاءالله، تاسو ته په سکرین هم ښکاري، دا به تاسو 500 پیرې ووایئ. ها اللهم اغفر لی، یا الله پاکه زما بخښنه وکړي. نو ګوره موږ د بخښنې چې دی دا طلبګاري، هر ټایم ګناهګاري، ګناهونه راپسې د ګناهونو نه ډکي، نو دی خو پکې د ګناهونو نه د مغفرت دغه شوه او الله تعالی به زموږ ګناهونه دې څه معاف شي. ورحمني، الله په ما رحم وکړي. ګوره نو رحم چې دی دا د الله تعالی وسیع دی،
ګوره په ما باندې د حاجت باره کې رحم وکړي، د دې پریشانۍ باره کې را باندې رحم وکړي، د دې ویزې په باره کې را باندې رحم وکړي، بهر ملک ته ځم دا رحم را باندې وکړي، قرض مې دی الله دا رحم را باندې وکړي. صحیح شه. وهدیني او یا الله ما ته هدایت وکړي. صحیح شو که نه، هدایت راته وکړي، ما ته نیغه لار وښیي، وعافیني او د عافیت والا زندګي راته نصیب کړي. یا الله د پریشانو مصیبتونو غمونو نه مې وساتي. ورزقني الله ما ته رزق راکړي. ګوره رزق کې هر څه شی راځي، ها ګاړی بنګله کور بیبي مراعات زراعت پټي هر شی چې دی دا په رزق کې راځي. رزق یوازې نه چې ډوډۍ موږ وخورو بس دا رزق شو، نه، الله تعالی هر یو څیز په رزق کې داخل کړی. دنیا چې څومره ده دا د رزق ده. ها ستا کور چې دی دا هم رزق دی، ستا بنګله دا هم رزق دی، ستا ته قرض دی دا هم د رزق دی، دغه رنګې ستا اولاد مسله ده. نو دې کې ټولې مسلې الله تعالی راټولې کړي دي. ها ګورئ، اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني ورزقني. 500 پیرې به تاسو په پابندۍ سره انشاءالله العزیز دا وکړئ. صحیح شوه. او ټایم خو مې راته وښودو چې ماسخوتن نمون نه پس پې تاسو وکړئ. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساتي. الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. جزاک الله خیره.